دویم اصول چې د تجارت په میدان کې بزان د دروغ او د قسم نه ساتي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه. درې کسان به داسې وي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت سره د رحم د شفقت والا خبرې نه کوي، په حالت د غضب کې او غصه کې به سره خبرې کوي. الله به د ګناه نه پاکي، ولهم عذاب عظیم، او دردناک عذاب ولا الله تیار کړی دی. حضرت ابو ذر رضی الله عنه تاسو کو چې دا خلک خو ډیر برباد دي، خابو و خسرو، ډیر تاوانیان دي، برباد دي بالکل. دا کم خلک دي د الله رسوله؟ نبی علیہ السلام فرمایل المسبل چې د تکبر په وجه باندې پیسې په ګټو کې راکاږي، پیسې ښکته ساتي د تکبر په وجه. مونږ ته سخکاری نه ډیر لوی جرم دی د الله په کتاب کې. نمبر 2 المنان، هغه سړی چې چا سره خو کی او بیا ول پیغور ور کوي. تا سره ما خو کړی دي، ما در باندې روټي خوړلې ده، ما د سره خو کړی دي. خو سره اول د الله په نوم باندې وکي او بیا ول په سخت حالاتو کې پیغور ور کوي. سخت جرم دی د الله په کتاب کې. چا د پاره چې د کړي هغه په تعالی اجر درکې کنه، د دنه مزید څه غواړي. دریم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هغه تاجر چې خپل سامان خرڅي د دروغ او د قسم په ذریعہ سره. قسم په الله چې دا اوریجنل جاپانی سیس دی، قسم په الله دا اوریجنل دی، په پورا بازار کې وګرځي د سیس برته میلو نشي. او هغه 2 نمبر سيزي دروغ وای، دروغ او قسمونه خوري. دا د تجارت د بربادۍ دویم سبب دی. ته یو پیر غاک نقصان اومینی د دنا په جون کې بد دنا بیا خرید فروخت نه کوي، ځکه د دې سړی تجارت برباد شو، د پکې د دروغ او قسمونه شروع کړل. نو دویم سبب دا چې د دروغ او قسم به بګې نه کوي، رښتیا به وایي.